چې بس که څوک مشر و بوډا و سپین ږیری و نو هغه کشر به د هغه تعظیم کوي بلکې خبره دا ده چې که چیرې کشر او په درجه کې تر هغه مشر و سپین ږیري پورته یې بالا یې نو بیا به دغه سپین ږیری د هغه کشر عزت او احترام او تعظیم کوي د هغه درجې په وجه باندې لکه فرض که عالم و استاد او امام ګوره عالم و استاد او امام که څه هم د عمر په لحاظ باندې تر عامی او شاگرد او مقتدی کشری خو بیا هم د علمیت او د استادی او د امامت په وجه سره د قدر او تعظیم پر هغه سپین ږیری باندې هغه چې عامی او هغه شاگرد باندې او پر هغه سپین ږیری او بوډا مقتدی باندې واجب او فرض دی که څه هم د عالم کشری او مقتدی شاگرد عامی دا مشرانی د عمر په لحاظ باندې د دې عالم قدر پر د باندې فرض نشته وکړي پر دې عالم باندې د دومره قدر نه دی فرض چې قدر دې عالم زیات قدر بلکې پر دې عامی باندې د دې عالم قدر چې دی هغه فرض دی دا شیطانی وسوسه به نه کوي چې بس څه مسله ده دا املا دا عالم زما د المسیح امزوري دي زما د زوی امزوري دي بدا زما د زوی پر ځای باندې دی نو نه کده هر څومره به احترامي دغه ده کوي نه بلکې چې حقیقت خبره سي ته د عالم د زوی پر ځای که څه هم درته کشر دی ته د سلو کاله عالم د 10 کاله ته د عالم د زوی پر ځای پر تا باندې د عالم داسې قدر لري لکه څنګه چې پر یو کشر انسان باندې مشر څومره قدر لري ماجد صاحب ته په دې خبره کې خطا ہے چې د ازما د زوی پر ځای دی بس مثلا نه ده د کشر عالم پر تا باندې استاد فلار زیات احترام پر تا باندې لري کتابو لیکلي دي چې د عالم قدر تر مور او فلار په زرها وار زیاتي و د زرها نه لیکلي چې 2000 3000 5000 100,000 وار تر مور او فلار پورته د عالم قدر وای په زرها وار پورته دی بابا صاحب رحم الله تعالی په منتقد کې دا رقم لیکلي چې د عالم قدر پر عوام باندې په زرها وار تر خپل مور او فلار چې دی اغه زیات د مور او فلار څومره قدر کوي تر مور او پلار به زیات د عالم قدر کوي پر تا باندې واجب دی چې ته د عالم قدر تر مور او پلار زیات کوي لکه په عالمگیری 300 نمبر صفحه 5 جلد کې لیکي چې کفلار کې یو عالم او یو مقتدی فرض کروانی یا یو عامی او یو عالم رواني او یا فرض ک و بیٹک ته نوځي دا امید فار دا نه دی جائز بلکې دی ګناګار دی کله دی عالم څخه مخکې بیٹک ته دنو نسو او یا فلار کې تر عالم نه مخه سو کڅه هم هغه عامی مشر بډای سپنجری او عالم ځوان د دیرشو د سلويشت کالي د 500 کالي او امید د سلو کالي هم ګناګار دي کفلار کې تر د مخه سو د عالمګری لیکلي او کبیر ټک ته نه وتل دا امید د عالم د مخه د نسلو په ګناه کبیره سره ګناګار ځکه قران دي شاته کوي فقه دي شاته کوي دغه په ذکر کې خو علم پروت دی د عالم په ذکر کې خو قران پروت دی د عالم په ذکر کې خو تجوید پروت دی د عالم په ذکر کې خو فقه پرته د مسائل پرتی دي لہذا داسې دی لکه قران چې شاته ته محتروان ځکه په ګناه کبیره سره کڅون سپېژلې ګناګار ځوان عالم سره مخکې باندې شکلای بلکې علامه شامی رحم الله تعالی په خپل کتاب شامی 530 نمبر صفحه 5 جلد کې لا تر دې حد پر لیکلي دي چې کوم امید عالم څخه مخکې یا پرځکه مخکې ولاړ سي نو دا امید په ګناه کبیره سره ګناګار دی کڅه هم امید بوډا او سپنجری او هغه عالم جوان دا غرانګ بازو کتابو لا تر دې حد پر لیکلي دي کچیر استهزاء یعنی استخفافا د سپکوالي په لحاظ باندې توهینا یو امید تر عالم بالا کشینی عالم کښته ناشتي د بالا کشینی پرځکه عالم پرمځکه ناشتي د پرنیالي باندې کشینی او استهزاء کشینی توهینا کشینی چې د دې بالا زې حقدار زېم د عالم کشر دی مثلا نه لري د دې حقدار زېم د عالم د دې حقدار نه دی کڅه هم وای دا
عامي بوډای او عالم کشري خدا بوډا سره د سپنځري سره په دغه سات کې فورا کافر سو مینه پر طلاق اس بعض کتابو تر دې حد پر لیکلي عالم قدر کول چې دی دا فرض دی دا مې تر دې د مجلس سوچ کوي چې هغه حدیث کې دا تیر سلو چې د هغه زموږ د امت سره دی چې کم کشر د مشر تعظیم او احترام او ادب نه کوي او کم مشران پر خپل کشران باندې رحم او شفقت نه کوي خودل دا ځکه مستثنا دی عالم کڅه هم کشري پر مشر عامي پر مشران او عوام باندې حق دا لري چې عالم ته قدر او عزت او تعظیم ورکړي او دغه ادب لکه څنګه چې مشر پر کشر باندې د ادب او د تعظیم خانه او دا حق پر لري دا رقم کڅه هم عالم کشري پر مشر باندې دغه رقم احترام او قدر لري ګوره عالم په پنځه وخت منځ کې هم ترتا مقتدی او د جمیع او د اخترو او د جنازې پر منځ کې هم د تا ځخه مخ کې دی چې فرض منځونه دي عبادت دی فرض عبادت دی حتی کفی المنځ کې فرض کا د جماعت پر منځ کې امام منظور کوي او یو مقتدی د امام څخه په منځ کې مخ ولاړو دغه مقتدی منځ پاسه د منځ نه دي سي شاته بدرېش مقتدی المنځ نه دي د امام څخه مخ ولاړ استاد المنځ پاسه د المنځ ګرځي د سر راګرځي منځ دي نه دي سي دا ګور چې د آخرت په فرضي کارو کې په عبادتو کې د دغه مخ کې کېدل ګناه او ناجائز دي او فاسد عمل دی نو د دنیا په لارو او د دنیا په چارو کې خو باید چې په هر بابت د تاسو عالم مخ کې عالم په دنیا کې په هر څه کې د انسان سم مخ کې دی په یو ځای کې انسان جن مخ ته دی هغه په کوم ځای کې په جنازه کې په زندګي کې په عالم نه تاسو مخ کې یو کمر سولې بیا به د عالم سم په مر کې به د عالم سم مخ کې ورم د املا عالم و مړه ته جنازه ور کوي هغه جنازه مخ کې او عالم شاته ولاړ نو لهدا کچيري په دنیا کې ستاسو زړه مړو زړه دې بیا قدر وو بیا به عالم شاته ته به مخ ته لکه څنګه چې په جنازه کې مړی مخ ته دی عالم وشاته کله په دنیا کې په ژوندۍ کې زړه مړو زړه دې د خجالت ادا کو بیا به عالم شاته ته به مخ لہذا ته یو وخت مخ ته کېږي چې مړی یا دې په ژوندۍ کې زړه مړی بل وخت د عالم سره نه مخ کېږي لہذا د عالم استاد قدر پر موږ باندې فرض عین دی واجب دی موږ به کوو دشمنی د چا په یادش د خپل امام د عالم د علماء کرامو او دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سجاده نشین دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر مسله باندې ناس خلق د دې خلک بیا دشمنی کو دی بچای دشمنی د چا په یاد د دشمنی په باره کې بار بار موږ هغه حدیث د توای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقول الله تعالی من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی وایي چې زما د ولی زما د عالم چې څوک به قدر وکي څوک دشمنی وکي فقط اذنته بالحرب زما دغه رقم بدبخت بدنصیب انسان سره د جنگ اعلان دی د الله تعالی د جنگ اعلان دی مولانا علی قاری رحم الله تعالی په خپل کتاب مرقات المفاتيح کې د دې حدیث لاندې لیکي چې د الله تعالی د جنگ مقصد څه دی خدای تعالی څنګه جنگ کوي دی جواب کوي وای الله تعالی د جنگ مراد دا دی چې په وخت د ځکنن کې خدای پاک کافر ته دنیا تیر کې کلمه نصیب نشي په ورځ د قیامت د کافرانو سره راپورته کی اجل صاحب د څلور رکعات المنځ بنه خطا وځي دا ترنامه پر چې د ژړه پرېښه د پدې بنه خطا وځي پدا لنګوټو په لنګي بنه خطا وځي نور کده علما او هر بیا قدر تکي د علما او هر بیا عزت تکي نن کنه نبی محمد رسول الله صدقه علما د نبی اسلام په ځګي باندې ناس دا علما مرشد نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل مبارک خبرې کوي دا علما مش په شوبت خبر کړیو څلورم سو کال بعد دا علما مرشد نبی علیه الصلاۃ والسلام په خبرو باندې او په قران پاک باندې مش خبر کړیو چې رسول مرشد څلورم سو کال مخکې دا فرمایلی دي په دې باندې عمل وکړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د 1940 سو کال مخکې مرشد دې شان سپن کړیو
د دا شان سمانه سي د ښځې دغه حق دی د مور او پلار دا حق دی د مشر ورور دا حق دی د کشر ورور دا شفقت دی دا ټول موږ ته چاره شولې دي علما را شولې دي نو خو محمد رسول الله نسته نو کته محمد علیه الصلاۃ والسلام د قتل غواړي د علما وطن دي ته وګوره نو کته د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبري غواړي چې ماته د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبري وکي د علما خبري واوره د علما د خلیه څخه احادیث واوره د علما د خلیه څخه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوږه ملغلري او خوږه خبري واوره دغه وتا ته کوي کدا سې لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ناس ځکه که څوک بې قدري او بې تعظیمي بې ادبي د علماو وکي نو دا سړی به په وخت د زکندن کې کافر تر دنیا تېرېږي کافر تر دنیا شپېته کاله به دې عبادت کړی حاجي صاحب شپېته کاله به دې جماعتونه کړي شپېته کاله به دې اول صف نیولی لیکن یو د عالم په بې قدري یو د عالم په بې عزتي د عالم په دښمني باندې به په وخت د زکندن کې به دې کلمه نه نصیب کېږي کافر به تر دنیا تېرېږي علماء قدر کوي د علماء عزت کوي د علماء ادب کوي نن سبا دا شو بد په موږ پیژندلې دا علماء په موږ پیژندلې د زما د خدای په ذات قسم کدا علماء نه وای نن په موږ باندې د ماینې او د مور فرق نه وای نو ملک انګريزان د خور د ماینې او د لور فرق په موږ باندې نه وای په موږ باندې دا فرق دا علماء پیژندلې دي نبی علیه الصلاۃ والسلام خو دي 300 کاله مخکې دي رحلت کړې د دنیا سره دي علماء قدر کوي خدای تعالی دې قدر نصیب کړي